دا خدای وس نه ورکړی نه خدای جرأت ورکړی و چې د منظور په شکل کې او ولي په شکل کې د قوم خبره وکړي چې د هر پښتون چې کوم د خاورې سره مینه لري کوم وطن سره مینه لري هغه په زړه کې علي او منظور ناستي پاسئ د ټول د پښتونخوا ولس ته ودرېږي حکومت ته ریاست ته اسټابلیشمنټ ته او ورته ووایو چې په دغې خاورې تاسو بدمعشي نه منو کام سره به ودرېږئ منظور سره به ودرېږئ علي سره به ودرېږئ پښتون سره به ودرېږئ خاورې د سرو دي هر یو کاڼی مرجان دی او زه چې پې میین یم د هغه پښتونستان دی بسم الله الرحمن الرحیم خوږو درنو عزتمنو پښتنو السلام علیکم که دا ملګري کښېني نو دا وروستو والو ته به موږ هم ښکارو او لږ غوندې به دا تقریر به مزه هم وکړي که لږ کښېنئ والله دورا غټه د پښتنو اجتماع د دې مقصد دپاره چې موږ په خپله خاوره باندې خپل اختیار او خپل خاورې له امن غواړو دا د هر د پښتون ارمان و او دا جرګه په کار وایي چې دا دې نړۍ ټل ګوندونو او قومونو 50 کاله مخکې کړې وې 50 کاله مخکې دې جرګې ضرورت و د دې ګوندونو ته قومونو ته خو د قومیت په نام باندې چرته مذهب په نام باندې سیاستونه کېدل خو چاته دا خدای وس نه ورکړی نه خدای جرأت ورکړی و چې د منظور په شکل کې او ولي په شکل کې د قوم خبره وکړي دا رښتیا دي دا منظور او ولي پښتنو وایم ورو که زه پی ټي آی کې یم که مولانا صاحب جمعیت کې ده که گورنر صاحب پیپل پارټۍ کې ده خدا واورئ چې د هر پښتون چې کوم د خاورې سره مینه لري کوم وطن سره مینه لري هغه په زړه کې علي او منظور ناستي ما په دې دواړو ړوند اعتبار ده زه د دوی وکیل پاته شوی یم او ما دا یقین ده چې د پښتنو ته قومیت په نام باندې ډېرو سیاستدانانو دوکه ورکړې ده که چیرې د دې قام سره او ولس سره د پښتنو سیاستدانانو مینه وه نو نن به په دغې خاورې باندې دوره ظلمونو دوره جبر به نه کېده زما کور پرده زما کور مشر زما خاورې امن زما خاورې ترقي هیڅ هم نشته 50 کاله کېږي د ببرک کارمل وخت نه والا د افغانستان پښتون د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په خاوره باندې د وسایلو دپاره د ډالرو دپاره دا یقین ومنئ دا تقریر نه دی دا حقیقت دی د تا ماینس دپاره تا ګیس دپاره تا پټرول دپاره تا په خاورې باندې بدمني مسلط شوې ده نو واورئ چېرته لکه سوات پښتانه اوچت شول او سوات کې ووې چې په سوات کې بدمني نه منو نو دا سوات غیرتي پښتنو په خپله خاوره کې امن راوسته چې کله بنو کې بدمني شوه
نو دا بنو لکونو ولس مو وکاته آندران باتوران رالل یو ځای شول او وایي چې په خپله خاوره د هېڅ بدماشي نه منو نه په خدای بنو ته خو دې اوس څوک په سپک نظر ور وګوري پښتنه مړېږو خواس یم دا ډسته خواره ورځ موږ ورسیخ یو دا درې کسانې بله ورځ او دا خبره م واورئ حکومت در باندې زور وکړه چې درنه مړم دی او مړې درنه وکړل سترګې در باندې وباسلې او وې چې که د ټینګې نه وه خو دا جرګه مې ختمه کړه خو چې پوه شول چې پښتانه خپې خښې کړې او دا لکونو ولس ورته کېناسته نه الحمدلله هغه حکومت وایي چې موږ هم درګډ یو موږ تاسو سره یو نو واورئ چې خپې خښې کړئ ظلم ته ودرېږئ واورئ او دا خبرې 2 منټه اخیره خلمه که چیرې په دغې خاورې امن غواړئ خپل وسایلو اختیار غواړئ دا روزانه دا مړی دا جنازې دا دماکې دا دهشتګردي ختمول غواړئ د راتلونکو نسلونو سره ښېګڼه کول غواړئ یا پښتنو سوال درته کومه زاري درته کومه پاسئ د ټول د پښتونخوا ولس ته ودرېږي حکومت ته ریاست ته اسټابلیشمنټ ته او ورته ووایو چې په دغې خاورې تاسو بدماشي نه منو په خدای چې تاسو چېرته پاڅېدلي یو هلته نه دهشتګرد تښتېدلي دي هلته نه ګوډ طالب تښتېدلی دی نو لہذا کټان ته که لکي مروت ته که باجوړ ده یا ټولې هغه سیمې چې چېرته نن وخت کې بدامني ده د دې ټولو ولس ته وایمه د دې خاورې ضرورت ته چې موږ د دې جرګې او د دې جرګې نمایندګانو ملاتړ وکړو که سبا دی وایي چې قانونو ولسه راوځه نو هر پښتون دې دا لفظ ځان سره وکړي چې د خاورې دپاره د وطن دپاره به وځو نو تاسو به وځئ کام سره به ودرېږئ منظور سره به ودرېږئ علي سره به ودرېږئ پښتون سره به ودرېږئ نو چې تاسو ودرېږئ ستاسو خاورې باندې بیا نه څوک تسلط قایمولی شي او نه څوک په تا باندې لاره جوړولی شي د دې خبرو سره امید لرم چې د راتلونکي وخت کې دا جرګه به ذمه دارۍ سره خپل مقاصدو تعین کوي او د خاورې دپاره د صوبې دپاره د پښتنو دپاره